مثلا ذکر کولا گناهونو کبیرو کی چې ګناه کبیره انسان وکړي نو آیا د دې څه حیثیت مؤمن دی که کافر؟ نو شارح وضاحت کو چې ګناه کبیره وایي څه ده. په دې کې تا ته پنځه اقوال ذکر کړل. اوس وړاندې اختلاف ذکر کوي چې په دې کې د اهل حقو د معتزله سره او د خوارجو سره اختلاف دی. زمون عقیده دا ده چې دغه ګناه کبیره لا تخرج العبد المؤمن، دا مؤمن نه وباسي من الایمان. ګناه دې وکړه یقینا خطرناک ګناهګاري او کافر دی. وجه ذکر کوو چې ایمان تصدیق ته وایي او د دې صاحب تصدیق شته لبقاء تصدیق الذي هو حقیقت الایمان. ایمان یا تو مسله مخکې راځي، حقیقت د ایمان د احناف په نسبت تصدیق دی او ایمان بسیط دی او تصدیق شته نو ځکه ورته مؤمن وایي. اگر چې یو دویم قول پکې چې کوم مختار د تحاوی و هغه دا ذکر ایمان او اقرار دواړه ده، تصدیق او اقرار دواړه ایمان دی. خو به هر کې بنیادی جز دا تصدیق دی او هغه شته نو ځکه په ارتکاب د معصیت سره موږ د ایمان نه خارجو. په دې مسله کې خلافت المعتزله خلاف معتزله د فرض حيث زعموا دا غي ګمان دا دی چې ان مرتکب الكبيره ليس بمؤمن ولا کافر، مؤمن نه دی ځکه ایمان دوی عبارت وي د درې سيزونو تصدیق او اقرار او عمل. عمل ته ختم شو په انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي نو ایمان نه وته. ایمان عبارتو د دریو سیزونو تصدیق اقرار او عمل. مرتکب د کبیره دو عمل پرې خودو په انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي چې ایمان به نو مؤمن پاتې شو. او اخوا کافر وته امنوي ځکه دوی کفر عبارت وي چې کوم دی تکذیب النبی، جهود النبی، جهود د شریعت او تکذیب د شریعت او د پیغمبر دې ته چې کوم د کفر وي او د تکذیب کړي نه دی نو چې تکذیب کړي نه دی لہذا کافر هم نه دی. نو دوی وی ليس بمؤمن ولا کافر وهذا هو المنزله بين المنزلتين. دا یو مرتبه ده د دوه مرتبو په منځ کې، یو مرتبه د ایمان او بل د کفر د منځ کې بل مرتبه پیدا کړه. و دا دو مرتبه او منځ کې بل مرتبه منل د صرف دنیا کې دوی وی آخرت کې نه. آخرت کې دوی متفق دي چې صرف دو ځایونه دي، یا جنت دی یا جهنم دی. د دې مرتکب کبیره په شان کې به دوی وی کله مړ شو بلا توبتین ابدی جهنمی دی او که توبه وستو مړ شو نو بیا جنتی دی. و انت د جنت او د جهنم په منځ کې بل مرتبه دوی نه لري څنګه چې اهل حق نه وي او دنیا کې مرتبه ونی چې منزله بین المنزلتين. دا ولی خبره کې بناء على ان الاعمال عندهم جزء من حقيقه الايمان. اعمال دا جزء د حقیقت ایمان نه او جزء پاتې شو نو ایمان پاتې شو د ایمان نه وته. او کافر نه دی ځکه چې کفر مدار په تکذیب النبی باندې او تکذیب شته نه. اولا تدخله دا گناه کبیره نه داخله هو مرجع بیان نه داخله هو العبد المؤمن په کفر په کفر کې نه داخله. دا دویم ټکی د اهل حق وی کافر نه ګرځي. په دې مسله کې خلافت الخوارج، خوارج په دې مسله کې د اهل حق خلاف دي او د غي مسلک دانه فانهم ذهبوا الى ان مرتكب الكبيره. د دوی مسلک دا دی چې مرتکب د کبیره د عام حضراتو خوارج خیال دی. بلی صغیره د بعضو خیال پکې داسې دی چې صغیره ایزن په دې باندې هم کافرون دا کافر دی نو دی ورته کافر وي او سره وانه لواسطه بین الایمان والکفر. د ایمان او د کفر په منځ کې سواسطه دوی نه مني، بس یا مؤمن دی. نو ایمان عبارت د دغه درې سیزونو نه وي، تصدیق، اقرار او عمل. کله چې نو عمل پرې خود نو جز ختم شو او چې جز ختم شو د ایمان نه اوته کفر دی عبارت وی عدم الایمان. کفر دی عبارت وی عدم الایمان چې ایمان دی هغه ته کفر وی او چې عمل پاتې شو ایمان نشته جو کافر دی. نو دا د خوارج مسلک.
خوارج تاسو پیژنئ هغه خطرناک خلک دي چې دوی په خپل خیال باندې د شیخینو سره مینه ساتي او د ختنینو د پیغمبر علیه السلام سره بغض ساتي او د دوی خیالو چې علي صاحب او دغه موقع باندې چې کوم صحابه د ده سره ملګري دي او یا چې کوم د معاویه صاحب سره وي دا غونډ کافر دي او وجه ولا دا و چې کله د حضرت علي صاحب او د حضرت معاویه اختلاف پیدا شو په طرز حکومت کې یو به حکومت داسې پکار دی بل به داسې پکار دی اختلاف پیدا شو جنګونه پکې نښې ته ومرل بیا اخري دوی چې کوم دی سباز حضرات و مصلحت تا خبر بوتلا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے ابتخوانا وکیل شو چه دو سا پیسلو کڑا علی سے ویتا تب منظور بھی او حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت معاویہ دخوانا وکیل شو چه دا دوانا بخبر ہوگی مجمع مشولا دوانا چه کم خبر کولا اغا خبر حد او نرسیدلا خدای دا دو کسان وکیلان مقرر کړل کله چې دوی دو وکیلان مقرر کړل د علي صاحب د جماعت نه بعضې کسان ووتل ورته ویې ته کافر شولې او معاویه هم کافر دی ځکه الله فرمایي ان الحکم الا لله فیصله به الله کوي او تا خو فیصله ابو موسی اشعري ته وسپارله ته کافر یې نو دا تقریبا 12000 کسانو بیا پسې حضرت عبدالله ابن عباس صاحب لاړ نصیحتونه ورته وکړه د هغې د شبهو جوابونه وکړه څه واپس شول څه هغه شانې پاتې شول بیا علي صاحب د دوی سره وجنګېده غزوه د نهروان ورته وایي مشهور جنګ د علي صاحبو چې کوم دی داسې قطر کړه چې یو د بل د پاسه ډېرې ډېرې پرې ایسته خو بیا هم دا ډېر شو بیا ډېر شو چې کوم دی نور هم بیا داسې هم ملګري بیا شبیب خارجي ورته وروسته وخت کې بیا هغه مشر شو هغه د حجاج قتل کړو د هغه ښځه و ورانه هغه ښځې چې کوم دی خپل پوجونه سنبال کړه او د حجاج ابن یوسف سره چې کوم دی یو کال وجنګېدله او اخر دا چې حجاج ابن یوسف چې کوم دی خپله ماته ومنله وتښتېده او کامیابي هغه ځینې حاصله کړه نو ښه داسې خطرناک خلک وو خو به هر کیف هم د دې خیال دا دی چې مرتکب د کبیرې دا کافر دی ولنا زمونږ دپاره دلایل دی فرمایي وجوه مختلف دلایل دي الاول لومبی دلیل ما سیجي وروسته راځي ان حقیقت الایمان هو التصدیق القلبي ایمان څه ته ویلی شي تصدیق قلبي ته وایي او چې یو سړی تصدیق قلبي موجود دی دا مؤمن دی نو څنګه ورته کافر وایي نو فلا یخرج المؤمن عن الاتصاف به نه خارجي مؤمن د اتصاف نه په دې سره الا بما ينافي مگر هغه به خارجي چې کوم منافي د تصدیق وي او دا عمل د ګناه د منافي د تصدیق خو نه د تصدیق خو موجود دی نو ځکه ورته موږ مؤمن وایو و مجرد سره اعتراض د پکې اعتراض دا واردېږي چې هر کله دې انسان ګناه وکړه پته لګي تصدیق یې نشته د مونځ ونه کړه پته لګي تصدیق یې نشته که تصدیق یې وي د مونځ ولې نه کوو دې سړي دروغ وي پته لګي تصدیق یې نشته که تصدیق یې وي خو د دروغ نه وي د غیبت نه کوو پته لګي تصدیق یې نشته نو دا دلیل د دې خبرې دی چې تصدیق یې نشته نو کافر ورته ووایه مثال ذکر کوي دلته چې کوم دی په دې لوښي کې ته یو خطرناک مار لړم کېده وه هغه ته سر ښکاره کې ښې وګوري اوس ته به ته وله یوسه د دې سړي تصدیق او یقین دی چې دا مار او لړم چیچل کوي نو اوس به دی لاس یوسي او چې کله دا لوښی ښه وساره چې څه پکې نشته نو اوس پکې لاس نه ننوځي نو څنګه چې دلته په دې مار یقین دی خو لاس نه وروړي نو که ستا په الله تصدیق وي نو تا دروغ ولې وي تا غیبت ولې کوو خو پته لګي تصدیق نشته که نه دا شوبه وه دی جواب کوي ومجرد الاقدام او یوازې مخکې کېدل عدل کبیره په ګناه کبیره باندې چې دا سړی ګناه کبیره کوي ولې ګناه کبیره وکړه خبرې هلته وروستو را روان دی لغلبت شهوتین په دې باندې شهوات غالب شول یا شهوات د خېټې پې غالب شول نو د بل نه غلا وکړه او یا پې شهوات په ضمیر سره غالب شو نو بد عملي وکړه خو دا شهوات پې غالب شول نو یا خېټه او یا په ضمیر سره او حمیتا یا چې کوم دی په ده باندې غالب شو غیرت خو د هغه غیرت وي چې سره د غضب نه بل کس دی چې کوم دی هغه ورته کنځلې وکړې دی په غضب کې راغلی غیرت و خطا ما ته کنځلې وکړې نو دا کفارې ورله وویله سړی مړ کړو
د مړ شو ولې حمې غیرت کو په دې کنځلو باندې او غضب سره او انفه غیرت وي خدا هغه غیرت وي چې په دې کې غضب نه وي څنګه چې د جهالت د زمانې خلکو خپل بچیانې خخولې دا هم غیرت ګڼو چې زما دور به څوک څنګه په نکاح خو غضب خو پکې نشته دا انفه حمیت او غضب کوي او کسر یا د سوسوالي د وجې ته تعریف ورو دی لکه د جمع ټیم د ښځې در پاسېږم ونور وختو نو څه انکار خو نه کوي خصوص دی پروت دی خصوصا د دې سره اذا اقترب به دا خطیات وکړو او دې سره پیوستې خوف العقاب بیا هم د الله نه یریږي ورجاء العفو د الله د معافی امید کوي والعزم على التوبه د دې سره تاسې په توبې شته زه توبه وباسم نو مجرد الاقدام یوازې مخکې کېدل په دې کبیره باندې د دې وجوهاتونه لا ينافي دا منافي د تصدیق سره خو نه دي تصدیق شته نو ځکه د مونږ کافر نه وایي نعم یو بل اعتراض ښه چې تاسو وایي تصدیق شته او دا کارونه منافي نه دي نو یو سړی چې کوم دی په بعضې اعمالو تاسو خو ته کافر وایي یو سړی چې کوم دی نعوذ بالله الله ته کنځلې وکړې د الله نوم ته پیغمبر علیه السلام ته شریعت ته قرآن بې حرمتي وکړه تاسو وایي کافر دی نو دلته خو تصدیق شته ولې ورته کافر وایي دی نعم جواب کوي حاصل دا دی چې موږ مؤمن وایي په تصدیق سره او څو پورې چې تصدیق وي نو موږ ورته کافر نه وایو او په دې صورت کې چې ورته کافر وایو نو شارع ورته کافر ویلی دی شارع ورته کافر ویلی چې دا علامه موجود شوله دا نښه موجود شوله اوس د دې سړي تصدیق نشته نو بیا ورته کافر وایه دا راته شارع ویلي دي نعم اذا كان بطريق الاستحلال یو سړی ګناه حلاله ګڼي والاستخفافي او د دین ته سپک ګوري نو کان کفرا دا کفر دی ولې ته کفر وایو لکونه علامه لتکذیب دا علامه د تکذیب د تکذیب د شریعت کو تصدیق ختم شو اولا نزاع سرمشتره چې بان من المعاصي بعض ګناهونه داسې دي ما جعله الشارع او چې هغه شارع ګرځولي دي اماره لتکذیب دا یې نښه ګرځولي ده چې دا شیز راشي نو پته لګي دا سړی د شریعت مکذب دی نو چې اماره د تکذیب ګرځولي ده نو تصدیق نشته وعلم كونه كذلك او دا معلوم دي دقه راځي بالادله الشرعيه شرعي دلایل باندې معلوم دي چې دا نښه د تکذیب ده که سجود الصنمي یو سړی بت ته سجده لګوي نو کافر ورته ولي وایي چې بت ته سجده ولګوله شارع وایي چې تکذیب یې وکړو تصدیق یې نشته نو ځکه ورته کافر وایي والقاء المصحف قرآن مقدسه غرزول في القاذورات نعوذ بالله په ګر کې وغورځېد پته لګي تصدیق یې نشته والتلفظ بکلمات الكفر تلفظ په کلمو د کفر باندې شارع وایي تصدیق یې نشته دا مکذب دی نو ځکه په دې اعمالو ورته مونږ کافر وایي که چېرې دا اماره د تکذیب نه وي بیا ورته مونږ کافر نه وایو ونحو ذلك مما ثبت کوم چې ثابت دی بالادله په دلایلو سره چې انه کفر دا کفر وي وبهذا په دې خبرو سره ينحل ما يقال په دې سره چې کوم دی حل شو هغه اعتراض چې ویلی شي معنا چې تا ته مې کومه خبره در وښوله چې مرتکب د کبایرو سره موږ ته کافر ځکه نه وایو چې تصدیق شته او بعضې کارونه داسې دي چې موږ ته کافر وایو نو ستاسو اعتراض و چې دلته خو تصدیق شته ولې ورته کافر وایي نه موږ وایي دغه کارونه داسې دي چې دا نښه د تکذیب ده شریعت راته ویلي دي چې دا کار موجود شو دا نښه ده چې دا سړی مکذب د شریعت دی منکر د شریعت دی نو ځکه ورته بیا کافر وایو دوی په دې باندې بل اعتراض دپه شو هغه اعتراض مخالفین کوي چې هر کله تاسو ایمان عبارت د تصدیق نه وي یو سړی ایمان راوړو تصدیق خو دغه شیز دی د دې نه بعد چې دی سم کوي نو بیا پکار ده چې دی کافر نشي ځکه چې تصدیق خو دغه شیز دی تصدیق وشتي د ایمان نه بعد چې تصدیق راغی اوس چې د دنیا کې سر والی کوي ډاکې کوي وتې شتې چې څه کوي کوه چې کوم د تصدیق دې شته نو بیا ورته کافر مه وایه د خدا تقاضا ده او سره دې نه چې تاسو په ډېرو خبرو ته کافر وایي وایي د دې اعتراض نه تا ته د مخکې نه جواب حاصل شو چې ایمان عبارت د تصدیق نه دی
او په دې کبایر سره ته مونږ کافر نه وایو او د ځینې کارونه داسې دي چې هغه نښه د تکذیب ده دا نښه د عدم تصدیق ده شارع راته ویلي دي چې دا کار وشو تصدیق یې نشته تکذیب یې راغلی چې تکذیب یې راغلی بیا ته مونږ ځکه کافر وایو اعتراض کې دا ویلی شي چې ایمان اذا کان عباره عن التصدیق دا عبارت د تصدیق او د اقرار ينبغي الا يسير المؤمن المقر او دې نه ګرځيږي هغه مؤمن چې اقرار کوي مصدق کافر دی د سره کافر او نه ګرځيږي بشيء من افعال الكفر کله افعال د کفر سم کوي نو کافر وته ویل نه پکار څنګه تصدیق شتي او الفاظ د کفر باندې ما لم يتحقق منه تکذیب سو پورې چې دا غره تکذیب نه راغلی ابي شک یا شک نه راغلی دا شوبه تا ته جواب وکړو چې په بازي کارونو چې موږ ته کافر وایو ځکه دا نښه د تکذیب دا نښه د عدم تصدیق ده یو خو زموږ دلیل عقلی چې ایمان عبارت د تصدیق نه دی کافر به هله ګرځېږي چې تصدیق ختم شو دلته په ارتکاب د کبیرو سره تصدیق نه دی ختم شوی الثاني دویم دلیل الآیات والاحادیث الناطقه احادیث آیاتونه کوم چې ګویا دي باطلاق المؤمن علی العاصی گناہگار دے بیا متا مومن ویلے شوی اللہ فرمائی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص یو سڑے اولگی بڑے قتل کو دی قاتل بانی قصاص دے سمر لوی جرم اکڑے چی مسلمانی وجہ دے اور بیا مرتا اللہ سوی آمنوا مومنہ قاتلہ کتب پتا پرز دے قصاص وارکا پتا قصاص پرز دے بیا متا مومن ہوئی سردین چی قتل اکڑے دے نو کدیا پر قتل سره په دې کبیره سره د ایمان نه خارجي دي نو الله تعالی ولي وي وقوله تعالى الله فرمي يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا د چې کومه خطا کړي اوس پوری بلماز او منځونه نه دي کړي روجي خرابي کړي ورڅ کارې کړي ضرور دی ویلي الله ورته وي توب د دونه کار نه کړو به مت الله وي امنو ایماندارو مؤمن یې منځ دی نو کړه بل کار دې نه کړه توبه بس الله پاک توبه نصوحه توبه خالصه نو دا ګناه کړی دا د توبې ترغیب ورکړي او بیا مت مؤمن وي اګه په دې ګناه کافر وي نو امني ورته ویلي وي اومدارنګه الله فرمایي و ان طائفتان من المؤمنین کچره ټولې د مؤمنانو اقتتلوا دي په خپل منځ کې قتال وکړو په اصله طالبانو سبق وی چې کوم د ولر لنګر ته یوې زمانہ بر مخ کې د بلې زمانہ بر مخ کې دا یو پسې کاسه راوغسته د بل د کپاره یو وال هغه لړ ملګری ته आवाज وکړ راشي ما خو تاسو ډوډۍ راوړل زما کپاره یې واله جدي هغه راوغسته چې کوم پکې ولټه په لنګر کې ومنډه دا هغه ملګری راځي یو په خو غره مفتی صاحب خبر شو راشه منتظم سے ملګری دی وګور هغه دواله زراشه جوړه لکو نو دا چې هغه د طالب سر مات کړی هغه بل چې کنه د لنګر په ډوډو کې منډلې دي دا ټول هغه ولي کړی دي بیا متعالی وي امنو وان طائفتان من المؤمنین خیر ده کدا یو په لنګر کې منډو لا سه ما ساري مات بیا مت مؤمن نو په دې کې په دې ګناه باندې د ایمان نه خارج نه طائفتان من المؤمنین نه یو کته تلوخ بل منځ کې قتال کوونو فاصلحوا اخوا به طالبانو جګړه ډېرې کولې اوس تاسو ښه خلک یې جګړې نه کوي یا موږ ته پته نه لګي چې کوم دی په پخوا ورانکاري به ډېر د دې وجې مې زه دلته غالبا زما تکمیلي کړو ناظم راته وایي چې هلته اوسېږي نه هلته به افغانان به بېل او پاکستاني به بېل وو دونه ډېر خو نه وو په ما یو سم نه اوسېږم دا یو فریق دا ډېر جګړې کوي دا همدغسې دا بل چې کوم دی هسې لوپاران دي ګپې لګوي نو دا د ګپ والا هم نه نو بیا خو ما ته ځان راکمره ما یو بل کوستانه را سره زموږ د استاد کلیوالو او زه به ځان راکمره کړم به د لانجوړه بیا به هغې دونه جګړې کولې که نه بس کله به په هفته کې به غوبلو بیا به راپسې هلکه راشه جګړه ده نه بیا به مله جوړې کولې نو پخوا به داسې پکې زیات و چې کوم دی کله به دا یو ځل د شپې جګړه شوې وه سهار مولیان دا چې کوم دی نو یو پکې وایي چې کوم دی انما المؤمنون اخوتون نه دی انما المؤمنون ونخطر مؤمنان چې کوم دی ونخطر خاجي نو الله فرمایي وایي طائفتان من المؤمنین بیا ورته مؤمنان وایي اقتتلوا وهي كثيره واذا آیاتنا مبارکه خډیر زیات دي اصحابس دریم چې کوم دی اجماع الامه احادیث مبارکه چې کوم دی په دې باب باندې راغلي چې مرتکب د کبیرې چې کوم دی دا مؤمن دی
کم چې د ابو ذر صاحب حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کی فرمایي چې چا لا اله الا الله ویلې جنتی دی او ته انسان او انسرقه و انسان او انسرقه اخیره کې دوی علی رغم ان فی ابي ذر کته په دې خفه اومي خدای به جنت ته ځي اگر چې د بد عملی کړی دا پته لګي دا مؤمن دی او درې اجماع ده من عصر النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه السلام د زمانه نه راواله الی یومنا هذا تر دې وخت پورې بالصلاه علی من مات جنازه کولی شي د هغه چا چې هغه مړ شي من اهل القبله اهل قبله دې مسلمان قبله ته منځ کو چې کوم د ضرورت د دیني منل په دې جنازه کوي شي من غیر توبه هغه توبه نه وایستي نو کله کافر ونه ته جنازه څنګه کوله همدارنګه ور دعا د لپاره دعا غواړو اللهم اغفر لحينا وميتنا والاستغفار لهم اغيد پر استغفار غواړو او مع العلم سره دې چې علم د ارتکابهم الكبائر چې دا مرتکبین د کبایر او بیا عمل دعا غواړو بعد الاتفاق فدې خبر اتفاق چې على ان ذلك لا يجوز دا ندی جایز جنازي دعاګانی استغفار دا ندی جایز لغیر المؤمن مؤمن نه غیر بد پر خدا نه کیږي او ته دا غیر پر کوي نو پته لګي چې دا مؤمن د ایمان نه خارج نه دی